السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوښار کې سیاسي سرګرمیانې دي او زمونږ روزانه خبره د خپلو مختلفو علاقو د دورو او ویزټس مونږ کم خلکو سره ملاقاتونه وکړو. هغې کې ټولو نه سر فهرست نن سبا چونکې انتخابات دي، سیاسي ماحول، سیاسي سرګرمیانې، جلسې، جلوسونه، شمولیتونه، تقریبات دا وي. خو نن موږ تاسو سره ټولو نه غټ خبر یو دا شیر کوو چې نوښار حکیم آباد کې د کنټونمنټ بورډ په حدودو کې دا راځي د جي ټي روډ په غاړه د جوارۍ قماربازۍ اډه وه. بظاهره دی اجازت اخیستې و د میلې مینه بازار په نوم، او هغه بیا صدای نوشیره د هغې نشاندهي وکړه. کنټونمنټ بورډ حکام چې دی هغه یې فوري کویک ایکشن وکړو، هغه یې بنده کړه، سیلې کړه او پولیس ورغو. دا د ټولو نه غټ خبر دی. دې کې ډېرې خرابتیاوې. تحصیل نوښار نوي کلي کې نن ډېره غټه پاور شو شوې ده. د اسحاق خټک پاور شو وه، اگر چې هغه نو ټول کلي د کلي چې زرګونه خلق هغه موجودو. حاجي نوشیر، حاجي اجاز، د هغه برخوردار بخشیر دا وټونو ته ولاړ دی. دی پاور شو منعقد کړې وه. د دې رودات به تاسو ته بیانېږي. د دغه رودات باندې به دې باندې به رڼا اچو. تحصیل په بو کې د جماعت اسلامي امیدوار حاجي بشیر هغه د ډور ټو ډور کمپین مهم په وابډه ټاون کې چلولی دی خپل مهم آغاز سره. دغسې د اے این پي امیدوار غیور خټک هغه کارنر میټینګ او جلسې جلوسونه هغه جاري دي. او میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټۍ جنرال سیکرټري هغه هم په پبو کې ډېرې اچولي دي. ډور ټو ډور مهم بزرګان چې کم د هغوی کارکنان دي او دیرینه ملګرو د هغوی سره ملاقاتونه دي، هغې باندې به خبره کوو. دغسې پرویز خټک صاحب خپل زوی په مضبوط پوزیشن راوستو نه پس د پبو د خپل کمزوري امیدوار د هغه پوزیشن مستحکم کېدو دپاره واګې په خپل لاسونو کې اخیستي یا پبو تحصیلم دغه خبره ده. جهانګیري تحصیل کې نن پروګرامونه شوي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان ډېر غټ شمولیتي تقریب منعقد کړی او د پی ټي آی نه ډېر غټ خلک هغه نیشنل پارټۍ ته راوړېدلي دي. دا د ایم پی ای ادریس خټک د هغه حلقه کې دی او د هغه په موجودګۍ کې او هغه ایم پی ای دی او دغلته نه د پی ټي آی خلک تللی دي. دغسې زمونږ په سوریا خیلو کې مختلف سیاسي زعماو سره ملاقاتونه شوي دي. تفصیلات به دا تاسو ته ویو. زه به راتاویږم خپل ملګري کامران خټک ته. کامران بای څه به وایي چې نن دا کم غټ خبر تاسو ورکوئ مینوالو سره؟ تفهیم بای څنګه تاسو خپل مینوالو ته وایي کتونکي کم دوستان دي راتلونکي ماسخوتن ټایم اخیری ټایم چې اوس موږ راتلو نو موږ کوم ویزټ وکړو حکیم آباد سره. حالانکې دا څلور ورځو شي دلته مینه بازار لګېدلې کنټونمنټ بورډ ته اجازت ورکړی دی. دې خلکو به موږ سره رابطه هم کړې وه. موږ میډیا کم ټیم دی صدای نوشیره چې تاسو موږ ته یو ایډ وچوئ، اشتهار وچوئ، ایډورټایزمنټ وکړئ، یو مشهورتیا وکړئ ساده الفاظ کې. نو سیاسي سرګرمیانو کې موږ مصروفیات سیوا وو. نن چې موږ ماسخوتن رالو چې موږ وکتو نو کم کار هغې موږ نه اغوښتو نو هلته په موقع باندې مینه بازار نه و او هلته د جوارۍ ښه غټ سټالونه لګېدلي وو او بل طرف ته غیر اخلاقي کوم سرګرمیانې هم پکې جاري وي. رقاصای هم راویستې وي او بل اجلاګانو دغه ناچګانې محفل او ګڼ تعداد کې جواري سټالونه لګېدلي وو.
نو مونږ چې وکتو صورتحال نو مونږ هغوی ته انکار وکړو چې دا خو تاسو کوم اشتهار په مونږ چلوئ دا خو د جوارۍ سټالونه دي مونږ صافتی دغه او بل دی یو مذهب هم دا اجازت نه راکوي چې مونږ تاسو د جوارۍ کوریج وکړو او دې ته مونږ مشورتیا ورکړو نو مونږ طرف نه انکار شو بیا مونږ رابلو خپل ګاډي کې کېناستو بیا مونږ کوم ضلع انتظامیه کوم پولیس افیشل دی هغوی سره بیا مونږ رابطې وشوه کنټینمنټ بورډ کوم ذمهدار افیشل دی هغوی سره بیا مونږ رابطې وشي خو مونږ په دې باندې زړه خوشحال شو چې یاره دا تیاره چې ده دا هر طرف نه ده خوره دې کې اوس هم د رڼاګانو امیدونه شته دي ولې چې مونږ څنګه رابطې وکړو کنټینمنټ بورډ افیشل سره او دغه شان دي نوخار پولیس ډي پی او کوم افیشل دی هغوی سره مونږ رابطې وکړو هغوی فوري ایکشن وایستو مونږ په خپل ګاډي کې ناستو او چې ګورو بس یو څو منټ کې دننه هلته لوسپیکر هم بند شوي ناچګانې بند شوي او دغې دوران کې کنټرول بورډ ذمهدار هم رارسېدو او پولیس هم رارسېدو ګڼ تعداد کې او هماغه کم مینا بازار چې په نوم کې چې کوم جواري سټالونه لګېدلي وو آی بند کړو ډېر فوري ایکشن وشو تفي مونږ دې باندې ډېر خوشحال یو دې خلکو چې کوم اجازت اخیستی و افیشل نه د اجازت والي خو افیشل ته بیا اطلاع ونه رسي کوم ذمهدار ایجنسیانې دي یا چې اطلاع رسونو والا دي هغوی طرف نه ورته خیر خبر ونه رسي چې دا کار مثبت انداز کې روان دی یا نیګیټو سایډ پر روان دی نو افسران چې وي افسران به خپل افیشل کوم مصروفیات دي په هغې کې وي مصروفي نو دغه شان دا کوم نو سرباز چې وي دا میلې چلی او دا جواري اډې چلی نو د یا کاروبار چې دی دې ته دوام حاصل وي او موږ هم چونکې په انتخابي کمپین کې امیدوارانو سره موږ مشغول وایي سره نو موږ هم چې رالو نو چې دلته موږ کتو دی که موږ ایډ په موږ باندې چلولو نو انتهایي غیر مناسب و او چونکې موږ کول هم دا نه موږ صحافتي دا کوم دغه دی زمواري موږ ته موږ اسلامي اقداد یا موږ ته دا اجازت نه راکوي خو موږ په دې خوشحال یو چې موږ میډیا او کنټرولمنټ بورډ او پولیس افیشل موږ یو ټیم ورک په لاندې کار وکړو او ډېر ښه انداز کې خوشګوار انداز کې ریسپانس رالو او مشترکه طور باندې دا یو کوم ناسور لګېدلی و د جوارۍ دا جوارۍ اډه بنده شوه او کوم سرکس یې و چې دا دې ته اختتام متاثر شو خو موږ بیا هم یو ځل کوم افیشل دي کنټرول بورډ کوم موږ محترم مشران دي داسې پولیس افیشل دي کله هم تاسو د اختر موقع کې یا دغه شان دي څه خلک راشي دا وارداتونه پنجاب نه راشي مردان نه دا خلک راشي یا ارزې نه راشي هغوی تاسو نه دا د سرکسو په اړه کې تاسو نه اجازت رامي اخلي نو موږ خو تاسو یو دا نیک دغه تاسو مشوره درکوو چې دې بلکل اجازت مه ورکوئ ولې دې کې هغوی ناچ ګان هم کوي او بل دې کې جواري سټالونه هم دی چلوي نو هغې سره خلکو اخلاق ډېر زیات خرابېږي او دا کې هم بعد کې چې کوم جي ټي روډ باندې او پیر سباق پل ته بلکل اپوزټ سایډ جي ټي روډ باندې کوم دا مینا بازار لګېدل دې سره جوخت تفیم پیس اینڈ کالج سکول مشهوره اداره هم دلته کې ده سټي سکول دلته کې دی بیکن هاوس ونی سکول دلته کې دی قائد اعظم سکول اینڈ کالجز دلته ادارې قریب مونږ چې کوم ویډیو مونږ ته میلاو شو نو هغې د پی سکول او د نور کوم قریبي سکولونه دي سټي دی ماشومانان سره خپل یونیفارم کې راغلي خپل بیګز ورسره سکول او په دغې مینا بازار کې ننوتي و دا کوم غیر اخلاقي حرکت چې کوم پکې روان دي جواري شو یا نور داسې اجلاګانو محفل او رقاصه محفل نو دې باندې هغوی هم نظر پرېوتو چې دننه راتلو دې سره یو اخلاقي ګراوټ ماحول پیدا شو خلکو اخلاقیات ماشومانانو بېګاوړي وو دا خو شو چې موږ صحافیانو او کنټرول بورډ او انتظامیه یو ټیم ورک یو پیج باندې ودرېدو او دا کوم اډه وه ناسورو دا مشترکه طور باندې مونږ ختم کړو بندې کړو کامران بھائی نوخار سیاست کې که مونږ آغاز کوو نو تاسو به کوم ځای ذکر کوئ تفیم بھائی نوخار سیاست خو چې کوم دی نو مونږ روزانه کوم دا بیس مونږ کوو تبصره مونږ کوو نوخار چې دی پوره خیبر پختونخوا کې په دې باندې ټولو نظمونه چې دي فوکس دي وجه دا چې د وزیر دفاع دی او پاکستان تحریک انصاف مرکزی رهنما دی پرویز خان خټک
د هغه برخوردار هلته عیسی خان خټک ولاړ دی او د مشر زوی د پرویز خان او پهله ځل هغه یو عملي سیاست ته یې راویستی دی الیکشن په ماحول کې پهله ځل میدان ته راکوز کړی دی او زه خو یم پرویز خان خپل د زوی پوزیشن نه ډېر زیات مطمئن دی ولې چې پرویز خان اوسه پورې ټول مصروفیات خپل زوی عیسی خټک انتخابي کمپین ته د وقف کړي او نن چې وګورو په نوي کلي کې یو درنه غونډه وشوه نوی کلی هغه دی چې دا د نوشیر خان د نوشیر خان اعجاز خان دا د دی عقیدتمندو او دی سره مینې ساتلو والے خلکو یو ګړ دی پرویز خان ته نوشیر خان اعجاز خان دا دواړه دی حمایت واضح حمایت او تحصیل دی نن موږ حیران شو تفهیم چې هلته کوم یو جلسه وه اخري ټیم اوس ماسخوتن چې کوم جلسه وه نو کې میډیا هم دی تعداد کې ټول سینیر صحافیان راغلي وو مدعو کړي دی او کم ځای کې ګیدرنګ شوی یو کم جلسه شوی یا د عیسی خان خټک چې تحسین ناظم امیدوار د پاکستان تحریک انصاف هغه اعزاز کې شوی خو دلچسپ خبره ده چې هغه خپل مصروفیات د وجه نور حلقو کې مصروفیاتونه هغې د وجه خپل دې ته رانلو خو هغه غیر موجودګۍ کې هغه سره د نوي کلي مونږ یو چې ټول کلی راوتی وو 95% خلک راوتي وو په دې حلقې کې ولې چې هلته کوم دیره وه ډک وه چیر ډک وو خلک داسې ولاړ وو او هغې ټول عهد وکړو چېرې مونږ تحصیل نظامت ور چې دی هغه به مونږ اتفاق رایې سره مونږ به پرویز خان ته ورکوو او چې پرویز خان کامیاب شي نو دا دی چې لکه د دغې علاقې کې ترقي چې دی نور په مخې لاړه نو هغې د خلکو عهد وکړو چېرې مونږ خپل حلقې کې خو لوډ تحصیل سره عیسی خان ته مونږ لیډ ورکوو او مونږ ګورو څنګه مونږ خبره کوله چې پرویز خان دی نو خپل زوی سیټ نه ډېر مطمئن شوی دی سټرانګ پوزیشن کې راوستی دی نو اوس هغه هماغه مصروفیات یې دلته کم کړو او هغې په بوپله فوکس شوی دی په بوپله چې کوم هغې کې کینډیډیټ دی پاکستان تحریک انصاف اشفاق خان هغه ته خپل پارټۍ کې دننه یو مخالف لابي ناراض ګروپ په راوتی دی ناراض ګروپ چې دی نورو سیاسي جماعتونو سره لګیا دی هغې سره انتخابي کمپین کې لګېدلی نو دغه د دې د وجه تحریک انصاف نامزد امیدوار چې په بي حلقې باندې اشفاق هغه پوزیشن کمزوری دی او پرویز خان چې دی هغه د په بو کوم انتخابي کمپین دی تحریک انصاف هغې واګي خپل لاس کې وایشتو او مونږ ګورو چې کم کیمپ ته په پیرپایي کې جیټو باندې کم کیمپ جوړ کړی دی پرویز خان هواو سره رابطه مهم نه نو هغې کې ګڼ تعداد کې په بي بیلټ نه خلک ورته راځي تحریک انصاف کارکنان مدعو کوي وو پرویز خان یې کنوینس کوي چې اشفاق خان کوم پارټۍ کینډیډیټ دی تحصیل نظامت په بي دته ووټ ورکوي مستحکم کولو کوشش شروع دی خپل جوجیت پرویز خان روان دی خو تفهیم موږ دا یو چې په بي کې او جهانګیري کې چې تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی هغې کمزور پوزیشن باندې لګیا دي ای وجه دا ده چې دلته کوم جهانګیري کې کوم ایم پی آی دی تحریک انصاف هغه خپل پارټۍ ورکران ډېر زیات خفه دي او خفه په دې دي چې ایم پی آی مو او بل هغه رایټس په دې علاقې کې نو په پنجاب کې اوسېدو واکینډ کې نو تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي هغې چېرې او ډېر وخت 2 هفتې بعد به راتلو او بیا چې راتلو نه بیا به هغوی اناونسمنټ وکړو چې نه زه راځم تاسو کارکنان راوځئ نو کارکونو د هغه میز کې ډېر فاصلې پیدا شوي نو موږ وایو چې جهانګیري او په بي کې کوم کینډیډیټ دی تحریک انصاف هغه ډېر کمزور پیشواني هغې لوبه کوي نو پرویز خان اوس مجبور شو او په بي چې کوم مورچه ده نو هغه کمان یې خپله سنبال کړو خو جهانګیري کې موږ ته دا صورتحال نه ښکاري چې هلته پرویز خان یې کمان سنبال کړي ولې هلته صورتحال ډېر زیات لاندې راپرېوتې تحریک انصاف هوا اپله اوس نه چلېږي نوخار خبره جاری ده نوخار کې د مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام د دې څه پوزیشن دی تفهیم وایي مسلم لیگ نون چې دی عبدالحق هغه نن هم ډېر ګڼ پروګرامونه شي حکیم آباد کې اختیار ولی خان چې سټل ایم پی آی دی پاکستان مسلم لیگ نون هغه غټ اجتماعاتو ته خطاب کړی او بل اجتماعاتو کې خلکو شمولیت وکړی مختلف سیاسي جماعتونو نه عبدالحق چې هغه نوشیره کلا چې هغه خپل ابایي علاقه هم د آلته مختلف ځای کې شمولیت پروګرامونو ته خطاب کړی دغه شان کنډر علاقه د آلته عبدالحق خطاب کړی بدرشو کې هغه خپل مهم چلولی دی خو موږ یو چې عبدالحق چې مسلم لیگ نون کوم کینډیډیټ دی تحصیل نظامت نوخار باندې
هغه خپل کمپین چې انتهایی تیز کړی دی تیز کړی دی. څه دی ته خپله رسي څه دی ته ورکرانو رسي هغه ډور ټو ډور کمپین شروع کوي. بل تر اختیار ولی چې دی نو ایم پی ای دی د علاقې اپوزیشن او هغه خپل زیرو کمپین چلی او اختیار ولی کې دا چې هغه خپل یو خطابت دی په یې باندې خلک دې حلقې کې خلک خوښوي او حکومتي کمزوریان یا بهتر انداز باندې هغه پیش کوي. بل جمعیت الاسلام چې مونږ ګورو مفتي عاقب علي کاني هغه هم سټرانګ پوزیشن دی تحصیل نظامت نوخار دپاره هغه هم مختلف مقامات کې حکیموات او ګنډیرو رسالپور کې او بدرخو کې او مدینه قانون کې ایسی قانون کې مختلف اجتماعات او خطابونه هم کړي او هغه هم دا چې مونږ سره ګڼ تعداد کې خلکو شمولیت کړی د مفتي عاقب علي کاني دی هغه حمایت اعلان کړی دی. حمایت اعلان کړی دی. دغسې میا بابر شاه هغه هم پروګرامونه کړي دي شمولیتونه یې کړي دي خو هغسې دغه یې نشته هغه کوم دا نور امیدواران چې په کومه تیزۍ کې لګیا دي هغه تیزۍ کې نه دی لګیا. تفهیم وجه دا چې دلته مخکې چې هوایي نیشنل پارټي کینډیډیټ دلته الیکشن لړاو کړی دی پی کې 63 میا وجات نو هغه 5000 داسې وو سمثینګ اوټونه اخیستي وو او دلته چې تحریک انصاف چې 17000 اخیستي وو داسې مسلم لیګ چې هغه 22000 اوټونه اخیستي وو نو هغه ډېر کم اوټونه اخیستي وو. د هغې د وجه هغه سره بابر شاه سره یو احساس کمتري ده چې این پی پوزیشن دلته ډېر بهتر نه دی او ټکټ یې چونکې ورکړی دی ورته نو هغه خپل جدوجہد کې لګېدلی هر ځای ته هوا متځان نصیب خپل سیټ دفاع کوي. پبو کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک مهم او د میا صاحب چې کوم ډیرا چولې ده بیا تفهیم موږ څنګه ویو چې غیور خټک چې دی نو کمپین موږ کمپین لیا سره مختلف هغه اجتماعات نن ټول نور امیدواران چې دي تحصیل په بي امیدواران چې هغه نه سیوا ځای کې سرګرمیانې زیاتې نن هغه کارنه میټینګونو ته سیوا ته خطاب کړی دی موږ دا ډېر ښه پلس پوینټ راځي مغه امیدوار په حق کې چې ګڼ تعداد کې هغه اجتماعاتو ته خطاب وکړي نه دی نه مطلب چې یاره ګڼ ځایونو کې هغه خلک رابلي هغه ته خلک دعوتونه ورکوي نو دې لحاظ سره اندازه لګولی شي چې هغه پذیرای هلته سیوا حاصله ده خو دې کې دا چې میا صاحب چې دی مونږ پرون ویلي چې هغه یو څو ویلیج کونسل یې ذمواري اخیستې وه دی ورته ورکړي چې یاره دا ته سنبال کړه نو میا صاحب هماغه بلکل هلته مورچه لګولې ده او دغه مورچه چې لګولې خو دې نه وی پرویز خان ته هم دغه رالو یو دغه ورته رالو خپل ذمواري احساس ورته رالو چې څنګه مې افتخار دغه حلقې کې ناست دی او زم په دې حلقې کې ډاکټر عمران بلکل قرآن ایم پی ای دی اوس دې حلقې کې پی بي بیل چې دی نو هغې کې این پی چې دی یا دی میا افتخار چې دی هغه خپل کینډیډیټ غیور خټک مهم چلی او دغه شان دی اوس چې راوته خپل واګي پرویز خان وایستو پی بي تحصیل نظامت چې کوم هغه اشفاق خان ولاړ دی تحصیل نظامت ته نو هغه کمپین نو مونږ وایو چې دوه لوی لیډران چې میا افتخار خپل جماعت این پی امیدوار مهم چلی او پرویز خان چې دی هغه خپل تحریک انصاف امیدوار په بي کې هغه کمپین چلی نو دې سره یو ډېر دلچسپ صورتحال پیدا شوی دی. دغسې د پبو کې د جماعت اسلامي کینډیډیټ دی جماعت اسلامي کینډیډیټ هغه هم خپل دغه شروع کړی دی کارنر میټینګ او اجتماعات او ډور ټو ډور مهم نو چې څه به وکړي دی به څه کار وکړی شي. جماعت اسلامي ولاړ دی هلته پاکستان پیپل پارټي ورسره ایډجسټمنټ هم کړی هغې سره په نوخار کې 2 سیټه نوخار او جهانګیري سیټ جماعت اسلامي پاکستان پیپل پارټي ته پرېښی او په بي سیټ چې دی نو هلته جماعت اسلامي سره ایډجسټمنټ کړی دی. نو څنګه چې بشیر خان چې دی د جماعت اسلامي کوم نامزد کینډیډیټ دی او دغه لحاظ سره خو پابند دی سینیر دی او علاقې کې احترام دی او خلکو ته عرض دی ته په دې عمر کې هر چا ته رسي او خلکو فیصلې هم کوي او ښه کردار هلته مالک دی علاقې کې خلک یې خوښوي. خو بل طرف ته تفیب دا دی چې پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ چې دی افتخار علی شاه هغې به د سور آزاد حیثیت باندې ولاړ دی
نو هغه ته کوم پیپلواټي تنظیمونه چې ورکران دي یادې هغه انتخابي مهم چلی خپل کوم لیډر ورته وي خپل آزاد امیدوار دی پیپلواټي هغه سره ملاتړ ولاړ دي. نو دلته چې کوم الاینس شوی دی ایډجسټمنټ شوی دی دلته موږ ویو چې بشیر خان چې کوم دی د جماعت اسلامي کینډیډیټ هغه ته اډوانس نه حاصلېږي فایده ورته نه حاصلېږي چې کوم دوه سیاسي جماعتونو میس کې الاینس ایډجسټمنټ په صورت کې ملاوېدل پکار بالکل الاینس میس کې کېږي. بالکل دا خبره صحیح ده. په جهانګیري کې د سکندر خان څه پروګرامونه شوي دي؟ جهانګیري کې تحصیل نظامت چې دی نو ایوانې ټول سیاسي جماعتونه چې دي خپل انتخابي مهم تیزۍ سره روان کړی دی. پاکستان پیپل پارټي چې دی هغې کینډیډیټ مختلف ځایونو کې ملک جمشید هم مختلف ځایونو کې اجتماعات یې کړي دي او شمولیت پروګرامونه ورته شوي دي. دا شاید تحریک انصاف چې د کامران رازق خټک هغه دپاره خپل رول چې دی مشر رول سیټل ایم پی ایم دی ادریس خټک هر طرف ته هغې خپل رشته دار هم خواري کړي خپل پارټۍ کوم سپورټر دي هم خواري کړي دي او خپل ادریس خټک په رول انتخابي مهم چلی په پوره مانیټرنګ هغې کوي. خو موږ چې ګورو څنګه چې موږ وایو چېرې کوم ځای کې سیوا اجتماعاتو ته یو امیدوار رسي نه یې نه مطلب دا چې دې سیوا خلک رابلي سیوا خلک دعوتونه ورکوي نه یې کې چې عوامي نیشنل پارټي سکندر خان چې دی اوس نوی راوتی دی هغه پهله دا الیکشن دی خو موږ وایو چې خلک یې حلقې کې سیوا خوښوي چې ولې سیوا اجتماعات کې هغې خطاب کوي. نن چې کوم پریس ریلیز جاري کړي نو ګڼ تعداد کې هغې خوړې مختلف لس کورو ته لاړ دي. دغه شان دی والد دی مسعود عباس خټک هغه پورې سایډ څنګه موږ ویلي دي ویسا مصري مانده علاقه هغه سنبال کړي دی دغه مورچه لګولي ده باقاعده سهار نه ماسخوتن پورې د خلکو سره هلته کېوي شمولیت پروګرامونه کوي ډور ټو ډور مهم هم د سره خپل ټیمونه دي لګیا دي. او کوړي کې غټه اجتماع شوي عوامي نیشنل پارټي سکندر خان ورته شعر خطاب کړی او عوامي پاکستان تحریک انصاف چې ګڼ تعداد کې خلک چې دي هغې شمولیت کړی دی عوامي نیشنل پارټي کې او سکندر خان چې دی هغه حمایت اعلان یې کړی. دا ډېر دغه دی چې تحریک انصاف نه چې کوم خلک دي نو دغه کې شامل مخکې رفیق مزدور راغو د رفیق مزدور نه پس دا شی را شروع شو. رفیق مزدور چې دی هغې تحریک انصاف ډېر ښه کلاړي ورته ویو او بل مونږ یو چې څنګه کرکټ کې آلراؤنډر وي هغه تحریک انصاف آلراؤنډر و دا کوړي د اکوړې مورچه هغه بالکل سنباله کړې وه. خو موږ یو چې داسې سیاسي کارکنانو هیري چې دا ډېر کمې میلاویږي څنګه رفیق مزدور و خو څه وجوهاتو د وجه هغه کوم سیټل ایم پی ای دی تحریک انصاف ادریس خټک هغه سره خفګان رالو او یې خفګان د وجه هغه تحریک انصاف پرېښو او عوامي نیشنل پارټي ته راغلو. موږ یو چې یو هیره ورکرانو کې هیره چې ده یو دغه ته عوامي نیشنل پارټي ته راغلي او هغې پوره استعمال هم کوي پوره استعمال کوي. نن میډیا کانفرنس سره خطاب وکړو او ګڼ تعداد کې هغې د تحریک انصاف فکټې راغورځوي د هغه پوره صلاحیتونه پروفیشنل انداز کې تقریبا 45-50 سال هغې سیاسي میدان کې را روان دی. ډېر لوی تجربه ده ډېر لوی سوچ دی ډېر لوی وسیع خدمات دي په سیاست میدان کې رابطې دي مطلب دا چې په خپل علاقه کې په ضلع کې کوم تحریک انصاف خلک چې د بوتللي وو اوس هماغه خلک چې دی هماغه رفیق مزدوري په تار باندې راتړي واپس یې راولي او دا سکندر خان ته ډېر پس پوینټ دی او چې مثبت دغه دی هغه ته چې کوم رفیق مزدور دی هغه د دې لپاره ښه کار کوي او ډېر ګڼ تعداد کې دلته شمولیتو پروګرامونه کوي نو ډېر لوی ایډوانټیج د دې وجه حاصل دی رفیق مزدور د وجه عوامي نیشنل پارټي کینډیډیټ سکندر خان ته. او سکندر چې ینګ دی ځوان دی پیل الیکشن دی خو څنګه پلار په سیاست کې و تریم په سیاست کې و ماما په سیاست کې را روان و نو 40 سال دی څنګه پرویز خان دی سیاست تجربه ده سیاست کې را روان دی داسې دی خاندان سیاست کې را روان دی نو هغه اس تجربه چې ده او دی باندې پرته ده نو هغه تجربې رڼا کې دی لګیا دی خپل سیاست کوي او خلکو ته کم انداز کې یو ښه سیاستدان یو ښه نوجوان خپل بیانه پیش کوي نو ډېر بهتر انداز کې هغه خپل خطابت کوي خپل بیانه پیش کوي. دې ټایم کې ښه تیزۍ سره ګرانو کتونکو پاکوړي په جهانګیري تحصیل کې پروفیشنل انداز کې چې یو سیاستدان یو سیاسي پارټي په کم انداز کې لګیا وي
نو هغه شانتې لګیا دي دغسې نوښار کې زمونږ نن پروګرامونه هغه په مختلفو علاقو کې شوي دي ملاقاتونه مونږ په بو کې ګرځېدلي وو دغسې بیا زاخیلو ته راغو او د زاخیلو نه اکوړي ته او نوشهره کلا کې خو مونږ ډېره غټه جلسه اټینډ کړه او پاور شو وه اگر چې هغې کې تحصیل امیدوار نو او دا دلچسپه خبره ده چې چا د پر پروګرام شو تحریک انصاف کینډیډیټ اسحاق خټک هغې موجود نه و خو هغې نه باوجود هم خلکو دا محسوس نه کړو تفهیم چې امیدوار نشته دی او مونږ ته اوس ناست یو څه دپاره ناست یو نو ښه اخره پورې ناست و اخر مقرر پهله مقرر نه واله اخر مقرر پورې دغه شان یکسویي سره خلک ناست خپل نشست وانې خبرې اعتماد اظهار دی ثبوت دی په نوي کلي کې د حاجي نوشیر او حاجي اجاز زه به ووایم چې حقیقت کې هغه چې کوم کردار ادا کړی دی بطور ډسټرکټ ممبر لا په دې حکومت کې اگر چې فنډونه راوړي دي د پی ټي آی حکومت نه خو هغه په خپل ځای بې لالچه لګول لکه جنازګاه جوړه ده مونږ چې د روډ نه تو شو ته به اسلام آباد ته ورننه صفایي دا جنازګاه چې کوم جوړه ده نوشیر خان کور سر جوخ دا پورا کې پی کې ښکلي انداز کې جوړه ته به شادي حال ونې ډیکوریټ 5 سټار هوټل ونې کوکاري نو ډېر انداز کې او د هغې ثمره نن د عوامو طرف نه مونږ څومره کار یې کړی بل تفهیم مونږ دا وي چې نوشیر چې دی ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دی دغې نوشیر کلا نوي کلي نه خو مونږ یو هغه مونږ ته یادېږي چې دلته پبلشي کم ټیکېدار خو عموما دا کار وي ټیکېدار نوم چې راشي نو هغې چې ځان ته مفاد سیوا دا کوي او کوم فنډ کې دی او کم انداز کې لګوي چې لکه ښه کارونه کوي او سیوا فایده ځان ته رسي یا یو ټیکېدار بارے کې انسان هر کس دا یو دغه جوړ دی تصور جوړ دی دلته د حلقې کې یو دلچسپ خبره دا ده چې د ډسټرکټ ممبرونو څومره خلک چې راتلو او ټیکېدار کار کولو نو ده به سره په دې جګړه کوله ولې ټیکېدار به کار کم کولو کوالټي به مې ورزوله معیار به مې ورزولو او خپل ځان ته بچت کولو نو نوشیر خان چې دی به پرې ولاړو ده به جګړه هم کوله ده به ټیکېدار ته ګریوان ته لاس هم واچولو پبلک هیلث ته به هم خبر ورسره بیا هغوی ټیکېداران هم پریشان وشو هغوی یار مونږ دلته کار نه کوو خو ډېر تښتېدلي وو او کم ایماندار ټیکېدار نو هغه به بیا راتلو هغه یاره زه کار کوم نو ایماندار نو دا نه چې نشته کارونه هم شوي دي حکومت خو فنډ منظور کړي خو بیا صرف حکومت نه دی چې کرپشن کېږي ټیکېدار کرپشن ایسارون چې حکومت به نه دی ایم پی اے منسټر ذمہوار نه دی هغه د عوامو ذمہواري ده لوکل کمیونټي ذمہواري ده لوکل کمیونټي به هر کس دانی چې زه زما یار ما چې کوم منتخب کړي ناظم دی ممبر دی ډسټرکټ چیرمن دی د پوښه کار پوښه نو یې کې به چیرمنان ناظمان یې کمپرومایز وکړي ټیکېدار سره نو معاملات دلته به خراب شي دلته نیوي کلی کې مونږ ګورو چې نوشیر خان چې دی نو طبیعت نه سخت دی نو هغه به دې کمپرومایز نه کولو ټیکېدار سره معیار به پوره ساتو کوالټي به پوره ساتله نو آلته کم سکیمونه شوي کو روډ جوړ شوی نکاسي سیستم دی کو ابنوشي سکیم جوړ دی څنګه تاسو جنازګاه ذکر وکړو نو ټول یو بل سیوا مثال دی روډ جوړ دی ناجایز تجاوزات په پورا غلای کې نشته دی نه د خپل کور مخې ته شته او نه بل ځای کې هر ځای کې نظر ساتلی دی همیشه چې مونږ ورځو نو ته به کلاو روډ لکه حیات آباد ته چې ورننو دی یو ډېر ښه او نوشهر کلا کې ته لاړ شې نو ډېرې تنګې کوڅې دي خو جدي پرې لاړ شې ته به یې بالکل حیات آباد باندې ډبل روډ خاص نوي کلي کې چې ګرځې ته به حیات آباد کې ګرځې حیات آباد کې تا ته احساس وشي چې زه بل ځای ته تفهیم مونږ اندازه لګو چې لیډرشپ څه غواړي که نه ښه کار کولی شي ښه ډیلیور کولی شي ښه انداز کې کولی شي که څوک کار نه کول غواړي که نه نو بس بیا خو بیا خو ډېر مسؤل شي ګرانو کتونکو دغسې زمونږ ملاقات په سوریا خیلو کې ډېرو داسې سیاسي ملګري د مختلفو پارټو سیاسي ورکرز کومو سره چې ځای په ځای مونږ ملاقاتونه کوو دغه کوو نو هغه رودات به خپل ملګري کامران خټک نه وورو کامران به یې څه به وایي چې تفهیم به یې نن خو چې مونږ کوم ویزټ وکړو کوم ملګري راغلي مونږ چې یو ملاقات مونږ اکوړي کې مزدور په نوم باندې چې کوم شهرت حاصل کړی دی رفیق مزدور سره مونږ شو رفیق مزدور به یو پیغام هم ورکړو صدای نوشهره په باندې او هغه د تحریک انصاف ورکران چې کوم دي
هغې نه هغې خبر باندې معذرت هم وکړو چې کوم پهله پریس کانفرنس هغه څه ټایم کړی او تحریک انصاف قیادت بدرد ویلو نو هغه وایي چېرې ما بدرد دی ویلو چېرې ایم پي ګان کار نه کوي کرپشن روان دی تاسو په دې خاموش ولي راځئ دا پارټي پرېږدئ او بل طرف ته راشئ چې دا تبدیلي صحیح معنو کې راولو نو هغې الفاظ باندې هغه معذرت وکړو بل هغه رفیق منصور دا وایي چې پرویز خان ستاینه وکړه چې پرویز خان چې دی هغه څلوېښت کاله کې داسې لیډر نه راغلی څومره کارونه کړي یو جناب بابر یاد کړو چې جناب بابر چې دی هغه ډېر مثالي کارونه کړي بل چې هغې نه بعد چا کار کړي پرویز خان کړي دي او اوس یې مې احترام کوم ما ته هم کارونه کړي او بل اجتماعي کارونه چې ما څه ورته ویلي نو هغې کې رستو شوی نه دی پرویز خان نو آیا وایي چې اوس هم هغې ما لیډر دی زه زړه نه احترام کوم او رفیق منصور چې دی نو اوس هم عوامي نیشنل پارټي ته راغلی دی څنګه مونږ پیله وایي چې هغې دپاره یو قیمتي اثاثه ده پتار یو راکاږي سوریاخیلو کې ملګرو سره ملاقات وشو جان مستو پکې جان مستو فخر علم ورسره خدا پکې سره فهرست دي جان مست فوکل پرسن هم دی احد خټک فوکل پرسن هم دی او خو هغې انتخابي کمپین ډېر بهتر انداز کې چلی او د ښایست دا دی نگراني کوي بالکل پورا دا جان مست داسې نگراني کوي چې لکه پوه شي یاره بل ځای نه مې خوشی کېږي نو ده ورته مخکې نه جاله چورې وي هغه جاله چورې وو ما یاد خټک ته یې راولي وو هلته خان بابا پر خوردار ولاړ دی ملک جمشید خان پیپل پارټي کینډیډیټ دی هغه ته یې راولي نو هغه خپل یو سټایل دی چې پای کې لګیا دی او شمولیت پروګرامونه پاکستان پیپل پارټي دوه ولکواني نو خار نظامت باندې جانګیري نظامت باندې کوي نو مونږ چې نن ملاقات وکړو ډېر ګڼ تعداد کې مختلف ایم پي ورکران ورسره صحیح سره څه جوړ توړ څه خبرې مبرې سره روانې وي که نه ګرانو کتونکو د نوښار سیاسي فضا دې کې مسلسل تیزی راځي څومره چې الیکشن رانږدې کېږي نو دې فضا کې څه تیزي هم راځي او مونږ که ووایو ګنټه په ګنټه دې کې بدلون هم راځي یو کارکون یو طرف ته ځي سار یو ځای کې وي او ماښام بیا چا نه مجبور شوی وي واپس راشي صبح کا بولا شام کو گھر واپس آئے تو اسے بولا نہیں کہتے ډېر داسې واقعات شو سیاسي پارټو چې کوم ورکران دي هغه هم په ازمیښت کې دي او ښکته لیول پورې د عوامو هغه هم په ازمیښت کې دي ځکه چې دا بلدیاتي الیکشن چې دی نو دا د پرې جنبې دی او پره جنبه هم داسې چې هغه ښکته لیول دی نو د پرې جنبې د ووټ دا هم ډېر سخت وي خلکو ته بالکل لا په کور کې یو کور نه دوه وروڼه ولاړ وي داسې دي چې دوه کزن هم پکې ولاړ وي نو دا ووټ واقعي وینې رښتیا خو خپل ځای کې وي خو سیاست انداز چې عام بدل وي پلیټفارم بدل شي نو کور کې بیا ازمایش جوړ شي نن چې ما د یو پروګرام کې شرکت وکړو مونږ د مانکي اهم ورکر و پاکستان تحریک انصاف نو مونږ ته یې څه صورت حال دی نو هغه یې رایل ته چونکې دوه کینډیډیټ ولاړ دي دواړه د دغې کلي مانکي کلي دي نو هغه وایي چېرې ما کور چې څومره ووټونه دي اته ووټه دي څلور به یو ته امیدوار ته ورکوم څلور بل ته ورکوم نو مونږ ته ویل یاره بس زه یو نه خفه کوم نو یو طرف ته مو څلور برابر ولم بل طرف ته څلور برابر ولم نو دا ډېر د ازمیښت وټونه دي ووټران هم دی ازمیښت وټونه دي هغې مې اشاره څوک هم رانه خفه نه شي که نه مونږ به دعا کوو چې الله تعالی دا مرحله په امن په محبت او په سوکالۍ کې الیکشن عمل خو روان دي تفهیم خو مونږ یو چې کم ووټران دي معاشرې کې کم کمیونټي ده ای د خپل کې نفرت نه پیدا کوي نه د کینډیډیټ سره پیدا کوي نه د خپل کې پیدا کوي نه د یو بل ته بد ردي نه د امیدوار ته یو امیدوار ته بد وي بل ته ښیي کو ښیي ټولو ته دې ښیي بالکل دا یو مرحله د تیریږي مونږ د
تیرو 13 کالو نه، او تاسو به ډېر به داسې وي چې 10 کالو نه، 40 کالو نه، 50 کالو نه دا مراحل ویني، او پکې تیزی او کمی او زیاتې او هر څه پکې راشي، او هغه وخت بیا تیر شي او حالات خپل ځای ته واپس راځي. نو ورځ دی، ټیم دی، دا ټیم بدلیږي را بدلیږي. او الله تعالی هم قرآن مجید کې فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس، دا مونږ ورځې تاو را تاو دی کې د هر چا په خپل خپل ځای د هر انسان د هغه امتحان الله تعالی دی، د هغه د نیت، د هغه د سوچ، د هغه د کار. نو الله تعالی دې زموږ په حالونو باندې رحم وکړي، او دعا به کوو چې کوم ځای یې روغ جوړ آباد اوسئ. مونږ هم دعاګانو کې یادوئ، مونږ به تاسو دعاګانو کې یادو. سبا پورې ټولو ملګرو نه اجازت غواړو، زه تفهیم او کامران خټک اجازت غواړو. د الله په امان. السلام علیکم.